د الله جل شانه د خزانو د لوټ کولو وظیفه. داسې وظیفه د محترم مسلمانانو چې دا د الله جل شانه د خزانو نه دا وظیفه میلاو شوې ده، او کوم انسان چې دا وظیفه وکړي نو هغه ته اختیار دی چې د الله جل شانه د خزانو نه کومه نعمت اخلي، څه غواړي، یعنی هغه ته به ټولې د خزانې چابیانې میلاو شي، او هغه ته اختیار دی چې کومه خزانه پکې درته خوښه وي نو هغه د ځان دپاره حاصل کړي. یعنې داسې وظیفه ده چې د الله جل شانه د درباره هغه ټول حاجتونو د پوره کېدو وظیفه ده، او دا وظیفه دې ته د جنت د خزانو وظیفه ویلی کېږي. محترمو، نو کوم انسانان چې مشکلاتو کې ګیر وي، د دنیا ټول مشکلات د هغې حل کېدل صرف او صرف په دې وظیفه کې الله جل شانه ږدلي دي، او دا پروانه میلاو شوې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا وظیفه د جنت د خزانو نه راغلې ده او رسول الله مبارک ته حواله شوې ده. نو محترمو، زموږ پیغمبر علیه صلات وسلام ته دا وظیفه میلاو شوې ده، نو ما تاسو ته بیا د دې وظیفې په دولت سره د دنیا هر نعمت میلاویږي، د دنیا هر پریشانی چې دغه به الله جل شانه ختموي. لہذا کوم مسلمانان چې پریشان حاله دي او پریشانو کې راګیر دي، هغوی د درخواست دی چې دا وظیفه انشاءالله د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره، د خپلو بیمارانو دپاره او د خپل زندګۍ د حاجاتو دپاره انشاءالله دا وکړي. الله جل شانه به د انسان ته هغه څه ورکړي کوم څه چې دی غواړي انشاءالله العزیز، په ګارنټۍ سره الله جل شانه ورته ورکړه کوي. لہذا دا وظیفه تاسو وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان، رونو خویندو او هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، هغې ټولو مسافرو ته د الله تعالی اوږده زندګي د صحت او د عافیت والا ورکړي. الله جل شانه دې ورته خوشحالۍ ورکړي. الله تعالی تاسو ته کامیابی درکړي. ټولو مسافرو د الله تعالی اوږده زندګي ورکړي. محترمو، نن چې کوم زموږ وظیفه ده هغه د جنت د خزانو نه د لوټ کېدو وظیفه ده. یعنې د جنت چې کومې خزانې دي هغه به تاسو ته الله جل شانه د هغې د لوټ کېدو چانس تاسو ته درکړو. اوس دا چانس تاسو څنګه حاصلوئ؟ دا چانس تاسو مس کوئ او که صحیح طریقې سره ادا کوئ نو دا راسره انشاءالله د زړه په غوږونو واورئ. انشاءالله الله جل شانه به ستاسو حاجات پوره کړي. وظیفه انتهایي اسانه وظیفه ده، وظیفه د لا حول ولا قوة. تاسو به کېدای شي کړی وي، په محترمو د دې یو ترتیب دی، د دې یو طریقه کار دی چې په هغه ترتیب او هغه طریقې سره کوم انسان دا وظیفه وکړي نو دا زما یقین دی 100% د الله جل شانه د ذات نه چې دا انسان د دې انسان حاجت الله تعالی پوره کوي. الحمدلله زه یم روزانه 500 فیرې ویمه، نو تاسو له هم در کوم دا 500 فیرې د ورځې شروع کوئ، هر ټایم چې کوئ نو کولی شئ. خو دې کې 2-3 خبرې دي چې په هغې طریقه وکړی شي نو بیا دا ډېره کمال ته ورسي او د قبولیت درجې ته الله جل شانه دا ورسوي. لومبنۍ خبره پکې دا ده چې دا په اودس کې بغیر اودسه به نه کې. کو بغیر اودسه دې وکړه تا ته به ثواب میلاویږي بېشکه، لیکن د خزانو نه د لوټ کېدو هغه چانس په تا ته ډېر کم میلاویږي. دویمه دا محترم مسلمانان، دې وظیفې نه به مخکې 100 فیرې درود ابراهیمي وې، وروسته به ته 100 فیرې درود ابراهیمي وې. نو که چېرته درود ابراهیمي هم ترې ونه وي نو بیا به دا وظیفه د قبولیت درجې ته نه رسي. صحیح شو؟ ستاسو حاجت به تاسو ته حاصلیږي نه په صحیح طریقې سره. دریم دا محترم مسلمانان، دا وظیفه به تاسو مسلسل 140 ورځې کوئ. یعنې په دې 140 ورځو کې به دننه انشاءالله ستاسو هر حاجت پوره کیږي. که څوک په جیل کې وي، جیل نه به الله راوباسي. د جیل دپاره هم ډېره زیاته مجربه ده. دغه رنګې د رزق دپاره، دغه رنګې ستاسو د دنیا څومره حاجات دي د هغې ټولو دپاره انشاءالله ډېره مفیده ده. زموږ په الله تعالی ښکلي کارونه سم کړي دي، انشاءالله ځان دپاره راونیسو. خو 140 ورځو پورې به کوئ، 140 ورځو کې به دننه انشاءالله الله تعالی ستاسو حاجت پوره کوي. دا مفتی اعظم مفتی فرید رحمت الله علیه چې کوم د ایشیا ټول نه غټ عالم تیر شوی دی محترمو، هغه هم دا لیکلي چې دا وظیفه څوک په اودس کې کوي، 500 فیرې روزانه کوي، مخکې وروسته 100 فیرې درود ابراهیمي وي، نو دې انسان به الله تعالی هر
حاجت کې به دا وظیفه الله جل شانه دپاره کافي وګرځوي. لهذا محترم مسلمانانو وخت پکې معلوم نه دی، خو هر مونځ نه پسې کولی شئ، هر ټایم یې کولی شئ. دا پکې نشته چې مازدیګر یې وکړه، سحر یې وکړه، ماښام یې وکړه، د شپې خو په 3 بجې باندې وکړه یا د غرمې خو په 3 بجې وکړه، نو انشاءالله لیکن دغه 3 خبرې پکې لازمي دي. اودس کې کول، خبرې پکې چا سره مطلقا نه کول، دا خبره رانه پکې هېروه. لومړنی اودس کې کول، دویم خبرې پکې چا سره نه کې، دا وظیفه چې کې. دریم دا چې مخکې وروسته به تسلسل پیرې درود شریف او 500 پیرې به لا حول ولا قوة الا بالله. دا 4 خبرې لازم دي. اودس، خبرې نه کول، مخکې وروسته تسلسل پیرې درود شریف ویل او 500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله ویل او 41 ورځې مسلسل کول. او زنانۍ په بیمارۍ کې هم کولی شي. او نوجوانان هم ځان له راونیسئ. نوجوانانو ته مې درخواست دی، د چا ویزې نه راځي، اکثر د ملیشیا دپاره چا دغه کړي یا نور څه مسلې یا زنانه د نکاح مسلې وي، یقینا چې دا وظیفه چا په اخلاص سره راونیوله او په یقین سره که نو د الله تعالی به د هغه حاجت پوره کوي. نورې وظایف هم ورسره کوئ، لیکن دا وظیفه انشاءالله تاسو خامخا راونیسئ د خپلو حاجاتو دپاره. انشاءالله موږ هم عمرې ته روان یو، ورځ شپې نږدې کېږي. الله جل شانه دې موږ په خیر او عافیت سره بوتلګي. دعاګانې کوئ، موږ به تاسو ته دعاګانې کوو انشاءالله. نو بیا خپل چې کله زه ځم انشاءالله کمنټ کې به ما ته خپل نومونه راولېږئ یا څه حاجت وي. داسې خو به زه ټولو ته دعاګانې کوم چې الله څوک زما ویډیوګانې ګوري، الله تعالی خوشحالۍ ورکړي، عزتونه ورکړي. خو چې دا په نوم دعا وشي، خانه کعبې ته په لومبي نظر کې دعا وشي او دا چا نومونه لیکلي دوی ته دعا وکړی شي، نو دا به انشاءالله الله تعالی ضرور قبلوي. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوم. 2 ورځې پاتې شوي، شروع په ورځ به ځمه. الله جل شانه هم خوشحاله